الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ بقرہ 3 نمبر آیات، پہلا پارا او پہلا رکوع. د دې آیات کریمی خلاصه دا ده چې په دې آیات کریمه کې د مؤمنانو یا د متقینو 3 صفات بیانېږي او د دې ځینواله سنورو آیاتونو پورې به مکمل د مؤمنانو یا د متقینو 6 صفاتونه بیانېږي چې هغه کې 3 صفاتونه صرف دې آیات کې بیان شوي دي. یو صفت دا دی چې مؤمن داسې بنده ته ویلی کېږي یا متقی مؤمن داسې بنده ته ویلی کېږي چې هغه ایمان بالغیب لري، په غیبو باندې د هغه ایمان او یقین او تصدیقی. دویم دا دی ویقیمون الصلاة، د مونځ پابندي کوي. او دریم دا دی ومما رزقناهم ينفقون، د نورو خلقو سره خیر ښېګړه کوي. او څلورم صفت به مخکینی آیات کې بیان شوی والذین یؤمنون بما انزل الیک، نبی علیہ السلام باندې چې الله سم نازل کړي که هغه قرآن دی او که حدیث دی په هغې باندې د ایمانی. او پنځم صفت بیانېږي وما انزل من قبلک، د نبی علیہ السلام نه چې مخکې کوم یقیني کتابونه راغلي دي او پیغمبران راغلي دي په هغوی باندې د ایمان او یقیني. او شپږم صفت یې دا دی وبالآخرة هم یوقنون، په آخرت باندې د یقیني. د دې 6 صفتونو والا انسان دا کامل او مکمل مؤمن دی د عقیدې اعتبار سره. او بیا رستنی آیات کې د دې نتیجه بیانېږي اولئک علی هدی من ربهم، صحیح هدایت باندې دغه کسان دي. او یو بل نتیجه بیانېږي اولئک هم المفلحون، کامیاب ممتغه خلق دي. نو دا د دې پوره یو رکوع یو مختصره شان خلاصه درته بیان شوه. نن د دې 3 نمبر آیات څه تفسیر درته بیانېږي. د دې آیات کریمې د مخکینی آیاتونو سره تعلق څه دی؟ مخکې آیات کې دا بیان شوی و چې د متقین بیانو اجمالی هدى للمتقین، قرآن هدایت دی د پاره د متقیانو. او په دې آیاتونو کې اوس د متقیانو تعریف بیانېږي چې متقی وایي څه ده، ډیفینیشن داغه بیانېږي، تعارف داغه کېږي، تعریف داغه کېږي. نو مخکینی آیات کې د متقی بیانو، په دې کې د متقی تفصیل دی. یا مخکینی آیات کې کتاب الله بیان شوی او دا غي 3 صفاتونه بیان شوی چې کتاب الله کامل کتاب دی، لا ریب کتاب دی او هدایت نډک کتاب دی. اوس د دې نه بعد د دې قرآن په حق باندې د 3 ډلو بیان کیږي چې قرآن دومره عالمگیر کتاب دی او عالمی او عظیم الشان کتاب دی، خو د قرآن متعلق هم 3 قسمه پارټیانی دي. یو قسم هغه پارټي او هغه جماعت دی چې هغه مکمل په دې باندې ایمان لري، هغه ته متقی مؤمن وای. بیا ورپسې به د هغې بیان کېږي ان الذین کفرون، د دویمې فرقې بیان به کېږي چې هغوی قرآن بالکل نه مني، د قرآن انکار کوي. نو هغه بیا د دویم ګروپ او د دویم جماعت بیان دی. بیا ورپسې ومن الناس نه بل رکونه، دویمې رکونه ومن الناس نه د دریم قسمه ګروپ او د گروه او د جماعت بیان دی چې هغوی پکې داسې ډنواډول شان دي، په خوله باندې یقین کوي مسلمانانو سره دی، قرآن سره یې او ستاسو سره ایمان دی، او زړه کې ایمان نشته، هغې ته منافق وایي.
نو مخکینی آیات کې قرآن او د هغې حقانیت بیان شو او اوس د قرآن متعلق د 3 جماعتونو بیان دی. یو په قرآن باندې کامل ایمان لرونکي مسلمان، دویم په قرآن باندې مکمل انکار کوونکي لکه کافر، او دریم ډنواډول او بینبین فرقه منافقین چې د مسلمانانو سره فایده وي بیا هغوی سره ولاړي، او چې کافرانو سره فایده وي بیا هغوی سره ولاړي. نو دا 3 قسمه فرقې به درته بیانېږي. بیا دوباره تفصیل ته اوس راځو. الذین یؤمنون بالغیب، متقی بیان دی. متقی دا کسان ته وایي. او یا دا ځان له آیات دی مخکینی آیات نه، دا ځان له یو نوې خبره شروع شوه د مؤمن کامل مؤمن درته بیانوي، او یا دغه زوړ آیات د متقی تفسیر دی. دا دوانه قسمه خبرې. نو په دې کې 3 صفتونه په دې آیات کې بیانې دي. یو صفت تعلق د عقیدې سره، د بل صفت د ظاهری بدنی اعمالو سره، او د بل صفت تعلق د نور خلقو سره. یعنی مؤمن به نور خلقو سره څنګه بالفاظ دیگر په دې آیات کریمه کې یو د عقیدې بیان دی، اعتقادیات چې ورته وایي ایمانیات، او دویم د حقوق الله بیان دی لکه مونځ، او دریم د حقوق العباد بیان دی ومما رزقناهم ينفقون چې نور سره به خیر ښېګړه کوي. صحیح او کامل مسلمان دی ته وایي چې د ده به خپله عقیده هم درستی، د ده به بدني اعمال هم صحیح، او د دې سره سره نور مسلمانانو دپاره به مضر نه مار لړم به نه، بلکې دا به د نورو مسلمانانو دپاره فایدهناک وي. نو کامل مؤمن دقه ته ویل کېږي چې عقیده هم درستی، عمل هم درستی، او د معاشرې دپاره ناسور نه. دا د مؤمن څومره عجیبه تعریف وشو چې کوم انسان وي زما خو عقیده شکر الحمدلله صحیح ده او عمل ته توجه نه ورکوي. بعض خلک وایي عمل ته ضرورت نشته. نو قرآن ګوره پهلنې صورت ته د شروع آیاتونه دي. الله وی ځان له عقیده خرابومو کامل مسلمان وپېژنه. الذین یؤمنون بالغیب، عقیده به هم درستی، ویقیمون الصلاة، مونځ به هم کوي. بس خلکو ته یې مونځ وکړه، ایمان دننه سره تعلق لري بابا، د دې ظاهر سره تعلق نشته. اسې سر ټکولو سره هېڅ نه کېږي، نه چې دک څه نه کېږي نو الله به نه بیانوي. ویقیمون الصلاة، دا یې نه دي ویلي چې ویودون الصلاة، مونځ به ادا کوي. وایي نه، د مونځ پابندي به کوي. مؤمن خو دې ته وایي. او اقامت دغې ته ویلېږي چې مونځ یې نه کړی پریشانه به وي. لکه څنګه چې انسان کور نه جوړ کړی، کور کار یې راونیول او لا قایم کړی نه دی او سر ته نه دی رسولی، څومره پریشاني. صرف بنیادونه چې جوړ کړي سړی اوس خو کار نورم راته ډېر شو. نو اقامت یې بیان کړی. دا به خپل ځای کې د دې مکمل تفسیر د دې آیات به درته ځان له بیانو د دې جملې. او دریم یو انسان دا د خپل عقیدې هم درسته ده، او دا شان چې کوم دی مونځ او اودس هم کوي، تهجد هم کوي، اوابین اشراق وغیره هم کوي. غرور جماعت کې دي نور خلک تنگ دي، حقوق العباد کې کمزوری دی، علاقه کې دي نور خلک تنگ دي، یا د چا سره خیر ښېګړه نه کوي. ومما رزقناهم ينفقون، کم صلاحیتونه چې الله یا مال دولت یا هر قسمه صلاحیت الله دله ورکړی دی، د دې نه به دا خلکو کې خرچ کوي. نو صلاحیت مختلف تجربه شوه، علم شو، مشوره شوه، د چا خیر ښېګړه کې کار راتلل شو، یو خبر یو ځای کې نه جوړېږي، دا چې خبرو کې جوړېږي نو دا به هلته دا خپل ځان خرچ کوي. دوی ګور په دې یو آیات کې د مسلمان دپاره پوره نظام حیات بیان شو. قرآن داسې ناشنا کتاب دی نو چې د انسان په یو آیات تفسیر باندې هم صحیح پوه شي دنه صحیح مسلمان جوړېږي. دا یو آیات. نو 3 قسم عملونه پکې بیان شو. نن به تاسو ته د یو عمل تفسیر بیانېږي. الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان کون ہے، مومن کون ہے. الذین یؤمنون، یا متقی کون ہے. متقی مسلمان څوک دی؟ یؤمنون چې هغه مؤمنی. اصل انسان دا دی چې دا مؤمنی. چې کوم انسان مؤمن نه دا د انسان ویلو قابل هم نه دی. قرآن بل ځای کې وایي چې کوم مؤمن نه
انہم کالانعام بل ہم اضل، جو لوگ ایمان نہیں لاتے یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. زناور نمکتے دی ځکه زناور مالک پیژني، دا مالک نه پیژني. د دې نو هغه سپی ښه دی چې خپل مالک پیژني او هغه ورته سړه روټۍ اچوي او هغه ورته صرف چیچړي راولي او د هغه نه مالک نه چې کوم ګند پاتې شي هغه درته راولي. بیا هم دا سپی چې کوم د خپل مالک نه هېروي، وایي زه چې هر څه زموږ پې ډېر کار کېږي. او د هغه مالک دغسې خیال ساتي څنګه کوم سپی چې غوښه خوري څنګه د مالک خیال ساتي، چې کومې چیچړي خوري هغه هم د مالک خیال ساتي. او کني سنه څه درجه کې خو خیال ساتي، او چې کوم د مالک خیال نه ساتي نو بیا هغه د زناورو نه بدتري. ځکه زناور مالک پیژني، یو کونتر عادت کوي، یو توتی عادت که طالب الله کې راځي خوراک به کوي او تا سره عبادت یې ستا به خیال ساتي. زمري خلکو ساتلی دي، سپي خلکو ساتلی دي، او باز خلکو ساتل ښکارونه پې کوي، دوی له لږ ښکار کوي، سپي دوی له ښکار راوړي کوي. او چې کوم انسان الله رب العزت پیدا کړی دی او الله ول دا بدن ورکړی، دا کائنات ورکړی دی او دا نه پیژني، نو الله رب العزت وی دا د انسان ویلو قابل نه دی. نو دی وجه نه الله وی متقی څوک دی؟ الذین یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں. چې ایمان خو د سړي کا نو د دې نه پته ولګي د الله په نسبت باندې د ټولو نه لوی دولت هغه د ایمان دی، د ټولو نه لوی دولت. او دې ته ویل کېږي عقیده. د ایمان معنی څه ده؟ د ایمان معنی د تصدیق کول، اعتبار کول. په چا باندې اعتبار کول؟ دی لغوي معنی د عام معنی دا دي. او دا شان په چا یقین کول، او دا شان ایمان د امن نه دی، چاله امن ورکول، دې ته ایماندار انسان وي. خو دې د لغوي اعتبار سره، عام اردو عربي پښتو لحاظ سره دې ته ایماندار سړی وي. یو سړي چاله امن ورکو لکه دا ایمان والا سړی دی. یو سړي په بل اعتبار وکړي لکه دا چرسین هم یو بل ته وایي هلکه سرګټ ځان سره نن ډک راوړه، چې هغه رانه وړي وایي ډېر بېایمانه سړی. نو دې ته بېایماني مطلب پتا باندې اعتبار نه دی پکار. نو اعتبار کله په ایمان کله د اعتبار په معنا راځي لغت په اعتبار سره. نور شریعت کی ایمان ستوي اغزان له معنا ده. مؤمن ته مؤمن دی وجه نه چې دا به امن ورکي په خپل ایمان سره، الله ته به امن ورکي، رسول ته به امن ورکي. څه مطلب؟ یعنی الله او د رسول به تکذیب نه کوي. الله رسول ته وایي یا الله ته زما نه په امن کې، زه به تا پسې دروغ نه تړم، ستا چې کومه خبرې هغه زه منم. او دغه رسول ته به امن ورکي، یا رسول چې ستا کومه درجه ده زه به تعالی هغه درکوم. قرآن له به امن ورکوي، نور انسانان له به امن ورکوي، هغوی ته به ضرر او تکلیف نه رسوي. دې ته وایي مؤمن. لغوي اعتبار سره د دې دا معنا ده. اصطلاح کې څه ته ویل کېږي؟ شریعت ایمان څه ته وایي؟ ځکه عام اعتبار ته خو شریعت ایمان نه وایي، چا باندې اعتبار وکړو دې ته خو شریعت ایمان نه وایي. لغوي ایمان ورته وایي، حقیقي ایمان خو نه وایي. حقیقت شریعت کې څه ته ویل کېږي؟ دې ته بعض وخت موږ په اصطلاح کې د ایمان معنا ده. د اصطلاح معنا په اصطلاح د شریعت کې، اصطلاح معنا د شریعت په ژبه کې. د الفاظ یادوي دا پکار راځي ډېر ځایونو کې. د شریعت په اصطلاح کې، د شریعت په ژبه کې ایمان ویل کېږي التصدیق بما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم وعلم بالضروره. وی دا هغه خبرو تصدیق کول چې کوم پیغمبر راوړي دي، دې ته به اسلام وایي، دې ته ایمان وایي، دې ته دین وایي. او دا خبرې هغه خبرې چې هغه متواتر او یقیني خبرې دي. په دین کې بعضې خبرې داسې دي هغه بالکل یقیني خبرې دي. نو هغه خبرو باندې تصدیق کول، د هغې باور کول، په هغې اعتماد کول، دقه ته ایمان وایي. که په دغه خبرو کې چې کومې یقیني خبرې دي او قطعي خبرې دي، په هغې کې په یو خبره کې ستا شک پیدا شو، ستا ایمان نشته. ایمان کې د شک گنجائش نه، ځکه د ایمان معنا د تصدیق کول، یقین کول. نو چې یقین دی نو، ایمان دی نشته. الذین یؤمنون،
متقی او اصل ایماندار انسان هغه دی چې هغه به د زړه نه تصدیق کوي د ټولو هغه خبرو چې هغه یقیني طور سره ثابت دي. که یو ځواني خبره او هغې کې د شک رالی خیر د ایمان نه خارج کېږي، خو چې کومه خبره یقیني راغلی ده، قطعي راغلی ده، قرآن او هغه متواترو احادیثو کې تذکره شوې ده، د دې نه چې انکار کوي بس بیا مؤمن نه، د اسلام په دایره کې بیا داخل نه. پته ولګي د ایمان د شکوک او شبهات والا خبر نوم نه دی، یقیني خبرو نوم دی. او تفصیلا فيما علم تفصیلا و اجمالا فيما علم اجمالا، تفصیلی خبرو باندې به تفصیلی ایمان لري چې کوم قرآن کې په تفصیل سره بیان شوي، او چې کوم په قرآن کې تفصیل سره نه دی بیان شوي، مختصر بیان شوي، بس هغې باندې مختصر ایمان. جنت شته، د هغې چې کوم صفتونه بیان شوي هغه صفتونه، چې کوم نه دي بیان شوي بس موږ ته نوره پته نشته. قبر شته، د قبر څه صفتونه موږ ته بیان شوي دي قدر تفصیل سره، بس قبر عذاب شته، نور عذاب په کومه راځي، فرشتي په کومه راځي، د خاورو کې څنګه ورننوځي او دا څنګه کېږي، که دې کې ستا شک پیدا شو بس ایمان دی نشته. نو دې وجې نه عزتمندو دې ته ایمان وي. یا دویم تعریف د دې دا دی، هو التصدیق بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالارکان. نو ایمان دو قسمه دی، یو کامل ایمان، یو مطلق ایمان. مطلق ایمان دی ته چې زړه کې د یو انسان د الله او د الله په یقیني خبرو باندې یقین را لې به دا مسلمان شو. کامل یې کړی دی که نه دی کړی، که اظهار یې کړی دی که نه دی کړی، بس دا مؤمن دی. البته که چا ته تپوس وکړو چې ته مؤمن یې، یو سړي چا تپوس ونه کړو خو په زړه کې د الله تصدیق شته، په زړه کې صرف د الله تصدیق دی او د الله د دین هم مسلمان دی، هم ایماندار دی. البته موږ ورته مؤمن نشو ویلی ځکه موږ ته پته نشته چې زړه کې د ده څه دي. موږ ته به هله پته لګېږي چې په خوله باندې دا وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، موږ ته پته ولګي چې هلکه اوس مؤمن دی. یا مونځ له راشي مونځ وکړي نو موږ ته به پته ولګي چې دا مؤمن دی. خو نور د الله په کاته کې ته په مؤمن کې هغه وخت داخل شوي چې صرف ستا په زړه کې د الله او د الله د یقیني خبرو یقین رالی، ته مسلمانۍ کې داخل شوي، د قیامت په ورځ به ته مسلمانانو کې پاسېږي. څومره معمولی څیز دی، د الله یقیني دین باندې صرف د زړه باور کولو سره ته مسلمان شوي. خلکو اسلام ګران دی، څومره ارزان دی چې په زړه کې صرف دا خبره راله چې الله او د الله دین چې کوم دی خبرې حق دي، بس مسلمان شوي. په خولم دې نه دي ویلي. البته که چا د نه په خوله تپوس وکړلو او بیا دې اقرار ونه کړو نو بس بیا واپس ووتلی، ځکه چې خوله باندې اوس ووایه که نه، ګونګې خو نه، که ګونګې خیر دی ځه. یا مثلا چا د نه تپوس نه دی کړی زه خیر دی بیا مسلمانې، خو که تپوس د نه وشو چې بهی ته الله مني او د الله یقیني دین او قطعي دین او ته غلی پاتې شوې نو بیا به هم تا باندې د ایمان تا باندې نه صادقېږي. نو ایمان څومره عزتمند او معمولی خبره ده او څومره په دې زړه کې ستا یو ذره زیم نه نیسي. دومره خبره څومره زیم نیسي، الله او د الله یقیني خبرې باندې باور کول یو سنټنس دی، دا ایمان دی. بس که دا په یو میموري کارت کې راولي د میموري کارت لکمه حصه هم نه نیسي دا یو جمله. او یو انسان بیا هم وي ایمان ګران دی او مسلماني ګرانه ده، څومره کمزورې خبره ده. زمونږ دین څومره آسان شو، دا نور عملونه څه حیثیت دي دا تاسو وروسته بیانوم، خو نفس ایمان دومره معمولی څیز دی، وړوکی څیز دی. او انسان په حدیث کې راځي که نه چې د کم انسان الله به د قیامت په ورځ هغه انسان چې د هغه په زړه کې ذره بر ایماني، هغه ذره دې ته وایي ذره بر ایماني، هغه به جنت ته داخلوي. هغه دقه انسان دی چې نه مونځ کړی، نه اودس کړی، نه حج کړی، نه چاته ویلی دي چې مسلمان، خو په زړه کې دا یقین دی چې الله حق دی او د الله راغلی دین هم حق دی او د دې یقینو کو به دا مسلمان شو. نو انشاءالله زموږ ترجمې ته چې ناستې تاسو به د دین په حقیقت باندې پوهیږئ او خپل هغه دین او هغه اسلام به درله ډېر خوند درکوي. ولو الذین یؤمنون بالغیب، مؤمن هغه دی چې د هغه په زړه کې د الله او د الله د دین تصدیق راغلی. یو وي مؤمن کامل، هغه بېل شی دی. کامل مؤمن بل څه ته وایي، دغه خو ادنا مؤمن دی، ذره ایمان والا مؤمن. یو کامل مؤمن دی نو د هغې تعریف دا دی چې التصدیق بالجنان، د زړه نه به د الله تصدیق کوي
او والاقرار باللسان په خوله باندې به تصدیق هم کوي او والعمل بالارکان او په بدن او په اعضاء باندې به عمل هم کوي که دا څیزونه نه نو کامل مؤمن ورته نشي ویلی بس هسې بونډې سونډې شان دی لکه څنګه چې ابتدا کې د انسان پیدا کېږي یو نطفه شان بیا د وړوکې شان بونا شان پیدا شي نو ټیک دغه هم انسان دی خو وروره انسان خو هغې ته وایي چې دلته راباسېږي لاسونې وي خپې وي او کارونه کولی شي او لوبې کولی شي او پیسې ګټلی شي او د چا خواري ځای اصل خو دې ته انسان وایي د خرنګې ایمان هغه ذره ایمان خو هغه دی خو کامل ایمان هغې ته وایي چې هغې کې به عمل مي هغې کې به اقوال مي هغې کې به افعال مي او هغې کې به مونځ مي په هغې کې به اخلاق مي او په هغې کې به هر نیک عمل به په هغې کې شاملي چې هغه نیک عمل یو شریعت ورته نیک عمل ویلي ده ته به کامل او صحیح مسلمان وایو نو دا عزتمندو د ایمان هغه ابتدایي زبردست یو بیان مې درته وکړلو ځکه ډېرې ګمراه فرقې جوړې شوي دي په وړو وړو خبرو باندې هغوی ګمراه شوي دي زموږ د اهل سنت والجماعت دقه عقیده ده چې د چا په زړه کې تصدیق وي تصدیق د زړه تصدیق د څه د الله او د ایمانیاتو چې کوم د امنت بالله کې بین امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت د دې څیزونو ستا په زړه کې یقیني بس مسلمان شو الله هم شته د قیامت ورځ هم شته رسولان هم حق دي او فرشتي هم حق دي کتابونه هم حق دي او تقدیر هم حق دی بس ایمان شو په دې باندې زړه یقین تا راوستو ایمان کې داخل شو بعضې فرقې وي لکه خوارج تاسو به دا نوم اورېدلي خوارج وي چې کوم انسان کبیره ګناه وکړله وایي دا د ایمان نه خارج شو مونږ یو د عمل تعلق ایمان سره نشته خوارج فرقه د هغه د صحابه کرامو د دور نه شروع شوې ده هغوی وایي چې یو بد عمل دی مثلا غلا دروغ رشوت دا ټول کبیره ګناهونه دي بیا خو بدنظري دا ټول کبیره ګناهونه دي وایي لاړه بس ایمان دې ختم شو مونږ ایمان دومره کمزوری شی غوندې چې په وړو وړو کې څیزې ختموه ایمان یقین او کلک مضبوط محکم څیز ته ویلی کېږي او هغه نظریې سره تعلق لري هغه زړه سره تعلق لري او دته چې کوم بیان دا عمل دی نو خوارج معنی د خارج کوونکي د ایمان نه هغه قوم خوارج نو هغوی وایي چې کوم انسان ګناه وکړله به د ایمان نه خارج شو نو دا ګمراه فرقه ده مونږ یو ګناه په خپل ځای ګناه ده الله به سزا م ورکوي خو ایمان دې سره نه خرابېږي صحیح شو دا مې یو فرقه وپېژندله او یو د مرجعه یو بله فرقه ده هغوی بالکل د دې عکس خبره کوي هغوی چې څه دې خوښوي هغه کوه ایمان ته یو شی نقصان نه رسوي نه ورته نیکي فایده رسوي او نو ورته ګناه نقصان رسوي عجیب عجیبه فرقې دا اسلامي فرقو کې تېرې شوي دي بیا ګمراه شوي دي 73 فرقې چې کوم حدیث کې راغلي دي که نه چې 73 فرقې به جوړي دا هغه فرقې دي کرامیه معتزله خوارج روافض او بیا په دې معتزلو کې 15 په دې نورو کې مختلف قسمونه دي دا ټول چې راجمع کې د دې نه جوړېږي 73 فرقې دا برته سورې آل عمران کې که الله ورسولو او ترتیب سره وشو هلته برته د فرقو تفصیلي چې 73 فرقې کومې دي باقي د یو نیم بای نیم خو دلته څه نه څه اجمالي طریقې سره یاد کړئ نو مرجعه وي که ګناه دې وکړه هم ایمان نه خرابېږي او که نیکي دې وکړه ایمان ته څه فایده نه رسوي نو دا هم ګمراه ده ځکه موږ وایو که چې انسان ګناه کوي نو د ایمان کمزوری کېږي ایمان خو شته خو دا کمزوري ایمان والا انسان دی ناقص ایمان والا کس دی ایمان ته نقصان د ایمان نورانیت کې کمی رالو د ایمان کیفیت کم شو لکه بلف دی پهله پوره رڼا کوله بیا کمه رڼا کوله نو مغه بلف دی رڼا کوي خو رڼا یې کمه شوه برکات یې کم شو نوست پکې رالی نو ګناهونه ایمان له نقصان ورکوي البته ایمان ختمی نه ایمان دومره مضبوط چیز دی لکه خوارج چې وایي ایمان ختمی نو موږ وایو ایمان ختمی نه او نیک اعمال ایمان ته فایده ورکوي الله قرآن کې وایي چې زیادت په ایمان کې راځي زادهم ایمانا وایي د ایمان نور زیات شي څه مطلب ایمان خو بیسک چې کوم ایمان دی هغې کې زیادت نه راځي د دې کیفیت زیاتېږي رڼا یې زیاته شي
لکه یو بلب دی سړی بجلی ورته ولګوله هغه رڼا یې زیاته شي نو د دې مطلب خو نه چې بلب غټ شو بلب مغی خو رڼا یې زیاته شي د ایمان رڼا زیاته شي برکات یې زیات شي انوارات یې زیات شي نو په نیک عمل سره ایمان ته فایده هم رسي او په بد عمل سره نقصان هم رسي څلورمه یو بله فرقه ده پکې خوارج خو له ایمان نه مکمل خارج شو معتزله نوم به تاسو اورېدلی که نه اوس یاد کړئ معتزله فرقه وایي د ایمان نه خو ووتو مونږ دا وایو چېرته ورسېدو کفر ته داخل شو که نه وایي نه کفر کې داخل شوی هم نه دی دوی پکې لا بله یو ناشنا ټوکه کوي وایي نه مؤمن دی او نه کافر مونږ دا داسې جړا جوړ کړو دا خو دې پکې بین بین یو بله غیزه راویسته خواجه سره شاندې دی چې دا بل ایمان دی داسې شو وایي چې کوم انسان ګناه وکړه نو وایي ګناه خو ایمان سره نه جمع کېږي نو یو کافر شو وایي نه کافر هم نه دی نو یو مسلمان دی وایي نه مسلمان هم نه دی نو موږ دا د کوم شی جوړ کړو عجیبه فرقې دنیا کې تېرې شوي دي عزتمند دا صرف د دې وجې نه دا مشت نمونه نه خروارې هسې یو نمونه درته بیانوم په خروار کې چې صرف ستاسو خپل ایمان سره شوق پیدا شي چې ګوره کم خلک صحیح دین او قرآن او حدیثو سره او دې صحیح دین سره علماو سره نه کینی داسې عجیبه فرقې جوړېږي دا هغه لوی خلکو چې دا تابعینو سره ناس خلکو دا داسې واړه خلک نو چې دا کم ګمراه شوي دي ابتدا نه داسې عجیبه خلک د حسن بصري صاحب په مجلس کې یو کس ناستو د شاګرد نو ته چې د ایمان خبره روانه وه غالبا د هغه نوم عطا نو د ایمان خبره کوله چې ایمان دې ته وایي او عمل دې ته وایي ایمان دا ځان له څیز دی ګناه ځان له څیز دی نو بس دوی ویلې نه جي زه خو دا خبره نه منم چې یو سړی ګناه کوي او هغه د ایماندار نو هغه ورته وایي چې څه شي ښه نو بیا دلته به څه وی کافر دی وایي نه کافر هم نه دی او دلته خو ناشنا سړی نو هغه یو جمله وویله حسن بصري قد اعتزل عنا وایي دا موږ نه جدا شو اعتزال ویل کېږي معتزله معنی جدا فرقه قد اعتزل عنا وایي دا موږ نه جدا شو بس دقه سړی بیا د معتزلي فرقې بانی جوړ شو او حسن بصري هغې دپاره د اعتزله خبره بیان کړې وه نو بیا د هغې فرقې نوم هم معتزله شو ځان له فرقه بیا هغه جوړه کړه نو دوی پسې ډېر خلک روانه دي په دې تفسیرونو کې یو تفسیر لیکلی شوی دی عزتمندو عجیبه تفسیر دی ناشنا تفسیر دی هغې کې ډېر عجیبه نکات دي او ډېر علما د هغه تفسیر فایدې بیانې تفسیر کشاف او د هغې مفسر هم معتزلي دی بدخزي کې چپه شوی دی نور داسې عجیبه دیني بیان کړی په هغه تفسیر کې دومره ښکلی تفسیر بیان کړی چې حیران به شي هغه ته خو به دغلته چې رالی ګمراه شو دې وجې نه موږ وایو عزتمندو علماو سره تعلق ایمان څه ته وایي نو د عالم نه به تپوس کې تاسو خو صرف د ایمان نوم اورېدلی ایمان او ټیمانو کې خو فرق نه شي کولی تاسو دا خو هله کېږي چې سړی قرآن ته کیني علماو سره کیني دې کې دومره خو دا علماو ته دا خبرې موږ بیانو دا ګرانې خبرې خو تاسو ته مې صرف آسان الفاظو کې د دې خلاصه بیان کړه امید دی چې تاسو پوه شوي بالکل آسانې خبرې دي او ډېر آسان انداز کې مې ورته بیان کړه نو الله دې موږ د ګمراه فرقو نه حفاظت وکړي ځکه مخکې سورې فاتحه کې تا دعا کړې وه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین یا الله ایمان خو مې شته خو د ذلیله خلکو د ګمراه خلکو او ستا غصه چې پې شوې ده د هغه خلکو نه مې حفاظت وکړه نو چې هغه ته وپېژنې نو الله به دې حفاظت وکړي نو موږ درته نن د ایمان ډیفینیشن او تعریف وکړو زمون اهل سنت والجماعت کې علما د ایمان باره کې لږ شان اختلاف لري خو هغې ته اختلاف لفظي وایي اختلاف لفظي دې ته وایي چې ته یو خبره کې ستا مطلب هم هغوی زه په بل انداز کې ګورم زما مطلب هم هغوی دې ته وایي اختلاف لفظي صرف خبرو کې اختلاف دی لکه شپږ شلي او 120 یو شي یو سړی وایي ما له شپږ شلي روپۍ راکړه بل وایي 120 درکوم او شپږ شلي دله نشم درکولی لکه شپږ ځل چې شل شي نو 120 شي زموږ د پخواني پښتانه شپږ شلي وایي وایي شپږ شلي روپۍ راوړه او بل ورته وایي نه 120 در کوم اوس مطلب د دواړو یو دی شپږ شلي او 120 سي یو شی دی یو سړی وایي تبلیغیان ته وایي هغه وایي هلکه مونږ سره چلې له لاړ شه هغه وایي نه چلې له خو نه شم دی خو څلوېښت ورځو له به لاړ شم ورته ګوره خیر دی چلې له لاړ شم ورته وایي نه نه بس چلې له نه ځم بس څلوېښت ورځو له مې بوځي نو ځم ګیري نه ځم هلکه د خدای بنده چلې هم دغه څلوېښت ورځو ته وایي نو دې ته وایي اختلاف لفظي په خبره کې یو اختلاف دی هغه یو څه وایي ته بل څه وایي خو مطلب د دواړو یو دی صحیح ده زمونږ
اعمال زمون محدثین وی اعمال هم ایمان سره پکار دي. زمون امام حنیفه رحمت الله علیه وی اعمال بالکل پکار دي، خو اعمال د ایمان نه جدا شی دی. ایمان تصدیق ته وایي، بس چې تصدیق دی وشو. لکه یو صحابي د ایمان یې راوړلو او یو مونځ یې نه وکړی او ویل جي زه هم جنت ته ځم، نبي اسلام ورته ته هم جنت ته ځي، هلته یې غذا وکړله او نبي اسلام ویل دا جنتي دی. یو عمل یې نه دی کړی. غالبا اصرم نوم دی سواد سره صحابي یو عمل یې نه دی کړی، ایمان یې شته، لاړو جنت یې وګټلو. داسې اسان ایمان هم خلکو ته نصیب کېږي. زمونږ خو خطره کې هر قدم هر عمل به صحیح کې، هر عمل به ګوري ټیک دی صحیح دی شوی نه دی شوی. نو اعمال خو زمونږ محدثین چې کوم وایي هغه نه تپوس وکړي چې یو سړي عمل نه کړی او ایمان یې شته نو مسلمان خو دی، هغه وایي او صحیح دی مسلمان خو دی، خو عمل له به هم پکار دی. موږ هم یو عمل له پکار دی. اصل کې د محدثینو مقابله چې کوم وخت کې راغلی وه نو هغه مرجئه سره راغلی وه. نو مرجئه بالکل عمل ابس ګڼو، ویل مړه عمل پکې چا راوستی دی. نو هغوی د هغوی مقابله وکړه چې نه عمل صحیح ضروري دی. نو ځکه یې داسې بیان وکړو محدثینو چې کوم اهل سنت والجماعت دي. او زموږ د امام حنیفه رحمت الله علیه وخت کې مقابله د هغوی خوارجو سره راغلی وه. هغوی عمل بالکل په ایمان کې لازم ګڼلو، که عمل دیني نو ایمان دې نشته. امام صاحب ورته ویل ګزاره کوئ، ټیک د عمل ښه شی دی، ضروري شی دی، او د عمل نه بغیر د سړي پته نه لګي چې مسلمان دی که نه، خو ایمان ځان له یو څیز دی. امید دی چې په دې خبرو به تاسو پوه شوي وي. نن مې درته داسې علمي خبرې وکړلې، نو کله ناکله به داسې علمي کلاس الو چې تاسو لږ ایمان هم جوړ شي او ایمان هم تر و تازه شي. کله به فضیلتونه بیانو، هغې کې به واه واه وي، او کله به والا خبرې، او کله به نفس چې کوم دی په نفس ایمان او هغه څیزونو مبادیاتو او ضروري خبرو باندې به ځان خبرې. نو دا د انسان دپاره ډېرې زیاتې ضروري دي. نو الذين يؤمنون، مؤمن کم یو دی، یؤمنون چې هغه تصدیق کوي، هغه یقین لري. دلته نه دا خبره واضحه شوه که ایمان کې د شکو ایمان نشته. یقین څه ته وایي؟ عقیده څه ته وایي؟ عقیده لفظ عزتمندو د عقد نه دی، او عقد په عربي ژبه کې غوټې ته وایي. غوټې ته عقد وایي. اوس عقیدې ته غوټه ولې ویلي؟ غوټه کې ګوره د پړي دوه سرونه، نو دا بالکل کلاو پړی وي، خوځېږي را خوځېږي هر طرف ته چې بوځي، هر کار پې کولی شي. خو چې کله دې له تا غوټه ورکړه بس هغه اوس غوټه شو، اوس دا نه کولاویږي. غوټه چې یو ځل پړي له ورکړي، تار له ورکړي، نو هغه هله کولاویږي چې په قینچي دې کټ کړه، مضبوطه غوټه چې دې ورکړه. یعنې یا به سوځې او یا به قینچي کې، بلې طریقې سره غوټه نه کولاویږي. نو مطلب څه شو؟ عقیده داسې کلکه عقیده به لرې لکه غوټه چې په وړو وړو خبرو باندې دې ولکولاو نشي. یو ځکې درته چا بیان وکړو چې فرشتې څه ته وایي، یو څو خبرې درته وکړلې ته په شک کې پرېوتې چې واقعي فرشتې به وي او که نه وي، لاړ ایمان دی. غوټه نه ده، کمزورې، هسې پلسټکي غوټه ده، واپس کولاو شوې. دا پلسټک پړی نه، هغه چې خوځي راوخوځېږي په خپله کولاو شي. نو دا پلسټکي غوټه ده ستا فلحال. او یو کلکه چې د تار نه کم بیس ته جوړه شوي، کم دا تور شوي، هغه غوټه چې ورشي هغه به یې نه کولاویږي. یو سړي د عقیده دی چې پیغمبران حق دي. یو سړی تا سره کېناستو، په یونیورسټۍ کې پروفیسر بیان وکړو، لیکچر یې ورکړو چې مړه پیغمبران چا لیدلي دي، او که چا سره تصویران یې موږ ته وښایي. د خلکو له ذهن جوړوي دا خلک، چا سره تصویران دي. هلکه د ظالم بچه نو موبایل خو وروسته راغلی، تصویرات ته کوم ځای نه راوړي، او تصویران خو په شریعتونو کې حرام وو. خو خلک زموږ خلک سادهګان دي، په ذهن کې راشي چې دا موبایل بچه د آدم علیه السلام د وخت نه به نوکیا 3300 پلانې جوړ شوی و، هغه سره به مو دا خو وروسته ایجادات دي. نو پروفیسر صاحب ورته وایي مړه پیغمبران چا لیدلي؟ ستا نیکه سره د پیغمبر کوم تصویر شته؟ نه یار موږ سره خو نشته. بس د سړي شک کې واچوي. نو بس دا بیا په خپله هم سوچونه کوي چې پیغمبران به واقعي تیر شوي که نه، لاړې ایمان دی ختم شو. دا خو یقیني خبرې دي. قبر عذاب دی، والقبر حق. قرآن کې راځي چې فرعون او دغه خلکو باندې قیامته پورې عذاب دی، او ستا پکې شک